السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمو اوریدونکو، نن د رمضان کورس پنځم سبق دی. په دغه سبق او دغه درس کې موږ هغه مسایل ذکر کوو چې کوم د زنانو سره خاص دي. نو نمبروار 15 مسایل موږ ذکر کوو. دغه مسایل ښه په غور واورئ او بیا یې زده کړئ. اوله مسله، د حیض د نفاس د ناجوړۍ په وخت کې د زنانې دپاره روزه نیول جایز نه دي. وروسته به قضا راوړي. که روزه ونیسي روزه صحیح نه ده. دویمه مسله، د ناجوړۍ په وخت کې د دغه خاص ناجوړۍ چې د حیض د نفاس ناجوړي ده، دا چې دا مازې شروع سوله بس د زنانې روزه ختمه ده. بیا دا که یو شی خوري که نه خوري دا روزه ختمه ده. دریمه مسله، که چیرې ښځه د سهار سپېدو څخه مخکې پاکه سي نو د دغه ورځې روزه پر دې باندې نیول واجب دي. دغه ورځې روزه به دا نسي، که څه هم غسل د سهار د سپېدو وروسته دا کوي. او که چیرې د سهار د سپېدو وروسته پاکه سوله نو بیا د دغه ورځې روزه یې صحیح نه ده. خو په دغه ورځ باندې هم د دې دپاره خوراک و څښاک کول ناجایزه دي. دا به در ماښامه پورې د روزاتیانو رنګه یو شی خوري او څښي نه. څلورمه مسله، د حیضې څخه که چیرې یو څوک پوښتنه وکړي، پلار یا مشر ورور یا بل څوک پوښتنه ځینې وکړي چې ستا روزه ده، نو د دې دپاره خو ښه خبره دا ده چې دا روزه پټه کړي او په دې کې شرم و حیا وکړي چې ما دا نه ورته وایي چې زما روزه نه ده. خو مخامخ درواغ دې هم نه ورته وایي چې و زما روزه ده، بلکې دارنګه الفاظ دې ادا کړي چې هغه بلکل صریح درواغ نه وي. یعنې دا دې ورته ووایي چې ما هم د نورو سره پیشلمی وکلی. پنځمه مسله، د حیض دپاره کم دوایان یا ګولیانې چې زنانې استعمالوي دا خو دغه یې ناجایزه نه ده، خو د صحت دپاره ډېر سخت نقصانده دي او رحم ته ډېر تاوان رسوي. نو په کار دا دی چې ښځه په دا ټیم کې دا ګولۍ ونه خوري. خو که چیرې ګولۍ وخوري او هغه ناجوړي یې بنده وي، ناجوړي د راکلولو څخه مخکې دا ګولۍ وخوري او ناجوړي یې را نسي، نو د دې لمونځ او روزه چې د هغه صحیح ده دا پاکه شمارل کیږي، روزه او لمونځ یې صحیح ده. خو که چیرې ناجوړي 3 ورځې ورباندې راسي، یعنې هغه وینه 3 ورځې راسي، دغه وروسته دا ګولۍ وخوري، نو دغه وینه که څه هم بنده سي دا بنده نه شمارل کیږي، بلکې د دې د ناجوړۍ شپې چې د هغه جاري دي در څو ورځې پورې چې د دې عادت وي. مثلا د دې عادت 2 ورځې و، 3 ورځې ناجوړي راله، دې بیا ګولۍ وخوړلې، هلته وینه بنده سوله، نو دغه وینه بنده نه شمارل کیږي، در 2 ورځو پورې دا ناجوړه شمارل کیږي. لمونځ او روزه نه ده صحیح، د دغه روزو قضایي به راوړي. شپږمه مسله، ښځه که چیرې حملداره وي یا وکشنې ته شیدې ورکوي، د دې غالبه ګمان دا وي که چیرې زه دا روزه ونیسمه نو زما یا زما وکشنې ته سخت تاوان چې د هغه رسیږي، نو دا بیا قضا راوګرځوي، اوس روزه نه نیسي. اوومه مسله، که چیرې د ښځې سړی بد اخلاقه او بدمزاجه وي، ښځه پر دې بریږي که چیرې زه سالن تیار کړمه، پاکې مالګه یا مساله چې وي هغه کمه یا زیاته ده راسي، نو بیا دا ما ویي، نو په دغه وخت کې د دې دپاره دا ګنجایش شته چې دا په ژبه سره هغه سالن وسکي. خو دغه لارګې به دا در حلقه نه وړي. که چیرې دغه در حلقه تیرې سي، دغه د څکلو خوند چې و دا په حل کې محسوسه سو، نو بیا چې دی هغه روزه ماتیږي. او که چیرې سړی بد اخلاقه نه وي او دغه ویره نه وي، نو بیا د دې دپاره بغیر ضرورته سالن څکل چې دی هغه مکروه دي. اتمه مسله، د هغه رنګه د مجبورۍ په وخت کې خپل کشنې ته ډوډۍ او بل شی چې د هغه ورنه کوي زودی سي، چې هغه ور وزودي ور نرمه یې کړي، خو دومره زیاته بیا نه زودي چې هلته د ډوډۍ اثر په حل کې معلوم سي. که چیرې اثر په حل کې معلوم سو نو روزه یې ماته ده. نومه مسله، د زنانې دپاره پر شونډانو باندې لپسټیک او دغه رنګه ویسلین او کریم و دارنګه شی لګول دا جایز دی، خو پر شونډانو به بیا ژبه نه تیروي. که چیرې ژبه ورباندې تیره کړي او هلته بیا د دغه لپسټیک یا دغه ویسلینو د دې
یو څه اثرات یو څه ضرات حلق ته شوه سي نو روزه یې بیا ماتیږي. 10مه مسله د روزې په حالت کې د زنانې او د خپل سړي په مابین کې بغلګیري کول یا دغې بازۍ کول دا جایز دي، خو په دې شرط باندې چې پر خپل نفس باندې بې کنټرول وي چې جما ورڅخه ونه سي. که چیرې کوروالي او جما بغیره دغې انزال وسي غسل ورباندې واوړي نو صرف قضا لازمه ده، او که چیرې کوروالي او جما وکي نو بیا قضا او کفاره دواړه ورباندې لازم دي. 11مه مسله چې کومې روزې ورباندې پاته سوي دي نه دي نیولي د هغو قضا ورباندې فرض ده چې کوم وخت صحت او قوت اجازت ورکي چې دا روزه نیوی سي نو بیا به د دې قضا راوړي، او قضا بیا په یوه واره پرله پسې ضروري نه ده، خو ښه خبره دا ده احتیاط په دغه کې دی چې مازې موقع پیدا کړي روزې ونیسي. 12مه مسله چې ډېره اهمه مسله هم ده او زموږ شتې خوندې مندې چې دي هغه په دې کې ډېره کوتاهي کوي چې د څو کرو د روزې ورباندې پاته وي دوی د هغه قضا نه راوړي، او نو دغه تاخیر په وجه سره خو دوی ګناهګاره دي، د توبې کښلو په وجه سره هغه ګناه چې د هغه خو بې ختمه سي، خو قضا چې د هغه نه ختمیږي نو په کار دا دی چې دوی قضایي چې د هغه راوړي. اوس که دوی ته معلومه وي چې څومره روزې ورباندې پاته دي نو خو د هغو روزو قضا دې راوړي، او نیت ته دا رنګه کوي چې هغه اوله روزه چې پر ما قضا ده د هغې قضا راوړم، بیا چې دا روزه ویني و بیا چې دویمه نسي بیا دې د هغه ووایي چې هغه اوله چې زما پر ذمه پاته ده د هغې قضا راوړم، د هغه رنګه دې ګردې روزې برته قضا راوړي. او که دا نور معلومېدله چې زما باندې څو روزې پاته دي او زه څه ټیمه غټه سوې یم نو بیا دې د خپل عمر د 10 کاله څخه چې دی هغه اندازه ولګوي چې په هره میاشته کې دې څومره ورځې د ناجوړۍ دي هغه دې ټولې سره جمع کړي، او غالبه ګمان چې د دې څو رالی هغومره روزې چې دي هغه دې قضا راوړي. 14مه مسله د کفارې روزې پرله پسې نیول ضروري دي، په مابین کې بیا ناغه نه کوي. که چیرې د ناجوړۍ په وجه سره ناغه وکړي یا بغیر عذره ناغه وکړي یا یو عذر وي خو ناغه وکړي نو برته به د سره 18 روزې چې دي هغه پرله پسې نسي، خو صرف د حیض ناجوړي چې ده هغه ورته معاف ده. که چیرې د کفارې د روزو په مابین کې د حیض ناجوړي راله نو دغه څو ورځې چې د حیض ناجوړي ده روزې دې نه نیسي چې دا مازې پاکه سوله برته دې خپلې روزې متصل شروع کړي، نو دارنګه دې خپلې 18 روزې پوره کړي. او که چیرې د نفاس ناجوړي ورله راله نو هغه په وجه سره برته به کفاره برته د سره شروع کوي، هغه معاف نه ده. 14مه مسله د روزې قضا چې راګرځي صرف د روزې قضا راګرځي، د تراویح قضا نسته. تراویح چې دی هغه صرف د روزې په میاشته کې مشروع دي، د روزې په میاشته کې کیږي، قضا یې نسته. 15مه مسله زنانې که چیرې کور ته په جماعت سره تراویح کوي نو که چیرې امام هم زنانه وي یعنی خالص زنانې وي په خپله جماعت کوي، یوه حافظه چې وي هغه مخته سي او هغه منظور کوي نو د دې جماعت مکروه تحریمي دی. دغه رنګه زنانې که چیرې مسجد لره راځي نو دا هم د دې لپاره مکروه دي، یا په محله کې و بل کور لره ځي نو دا هم دوی ته جایز نه دی، ولې چې بې ستري او بې پرتګي راځي. په خپل کور کې که چیرې خپل زوی یا خپل ورور تراویح ورکوي نو دا تراویح بیا جایز دی، خو هغه سړی چې دی هغه به فرض په مسجد کې کوي بیا به راځي کور ته و دوی ته به د تراویح لمونځ ورکوي، خو دوی به ښه پرده کوي. او دویم دا شرط پکښې دی چې امام چې تراویح ورکوي د دوی د تراویح نیت به کوي. که چیرې د نارینه د زنانو د تراویح نیت نه کوي نو د دوی لمونځ په دغه نارینه پسې بیا صحیح نه دی، دا لمونځ یې نه سلو صحیح. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.